ته چې کومه زنانه سره نکاح کې او کومه جینۍ کور ته راولې هغې په باب کې الله رب العالمین موږ ته یو هدایت بیان کړی دی، یو نصیحت یې راته کړی دی. او تاله چې څوک راشي په جرګه ستا کور ته چې ماله دې دا لور خور راکا په نکاح باندې زما دې زوی دپاره یې غواړم دې ورور دپاره یې غواړم زموږ کور ته، نو دا کورنۍ وګوره چېرته شرک کورنۍ نه وي. دواړو اړخونو ته الله رب العالمین خبره کړې ده. د دې آیت ترجمه لفظي هغه زه کوم د الله په توفیق، بیا تاسو پوهیږئ او بیا په دې کې سوچ کوه چې موږ چې کم نکاحونه کوو نن سبا او رشتې او خپلولۍ نه کوو، آیا موږ په دې آیت کله عمل کړی دی؟ آیا که موږ یو جینۍ سره نکاح کوو ځان دپاره رور دپاره بچي دپاره په جرګه ځو، آیا موږ اول د دې جینۍ عقیده ګورو؟ د دې د خاندان عقیده مونږ کتلی که نه صرف پوستکي ته وله ګورو، یاره ډېره ښایسته ده ډېره ډولي ده وایي، یا وله پیسو ته ګورو پلار یې ډېر مالداره ده پلاني خان لور ده، یا اقام او نسب ته ګورو او د پلاني خیلو ده. د الله نبي هم دا فرمایلي تنکح المرأة لاربع، د الله نبي وفرمایل زنانه چې په نکاح اخیستی کېږي د څلورو وجو نه، یعنې په څلورو وجوهاتو کې هر انسان جدا جدا د هر چا خپل خپل معیارات خپل معیار دی، د هر چا خپل خپل ترجیح ده، څوک د یو شي نه متاثره شي جینۍ وکړي څوک د بل نه. نو د الله نبي داسې خلاصه خبره کړې ده چې بالکل د ټول انسانیت هغه فطرت یې په دې حدیث کې را نقل کړی دی، د هر چا خیال او فکر. وایي زنانه سره چې نکاح کېږي څلور وجې وایي، یعنې په دې کې یو وجې نه انسان متاثره کېږي، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. څوک یې مال ته ګوري پلار یې ډېر مالداره دی او چې دا زنانه سره زه نکاح وکړم نو به ډېر غټ سامان به مې او ډېر زما به مو سره مزید خره به مې ډېر مالداره وي. څوک یې د مال د وجې نه کوي، څوک یې د قوم او نسب د وجې نه کوي چې خلک وایي چې د داسې په اوچت نسب کې ښځه وکړله، او څوک یې د ډول او ښایست نه کوي چې رومه بس ښکلي مزېداره ډولي جینۍ او دا زه وکړم. او د الله نبی فرمایي څلورم ولدینها، بعضې خلک چې نکاح کوي ښځه په نکاح لي د هغې دین ته ګوري، د هغې ایمان ته ګوري، د هغې عقیدې ته ګوري، د هغې کردار ته ګوري چې دینداره ده او که نه ده، پردې والا ده که نه ده، توحید پکې شته که نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاظفر بذات الدین تربت یدک، ته په دې کامیاب شه. صحابي ته نصیحت کوي د الله نبی چې ته دینداره ښځه وکړه، ته پکې د اخري خبرې ته ګوره، دین ته ګوره. که دین او ښایست مو خدا خو سونے پہ سہاگا دا خو لا ښه خبره ده، چې دین هم دی او مالدار هم ده دا خو لا ښه خبره ده. دین هم دی او مطلب دا دی بل یو صفت هم پکې دی، خو اول نمبر به دین ته ګوري، دین پکې اول نمبر دی. زموږ خلک دا خبرې نه ټسوي چې دین پکې دی. د الله نبي فرمایي دینداره زنانه دا په نکاح واله کنی لاس به دې په خاورو کې ککړ شي، ډېر به بیا پریشانه ستومانه وی. دا په هغه جانب کې خبره وکړله چې ته کومه زنانه کور ته راولې چې دا صحیح دینداره او په دین کې بنیاد څه دی عقیده ده چې توحید والا وي مشرکه نه. او دی بل جانب کې الله رب العالمین د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو پسې د یو چا د کور نه جرګه راغه او ستا لور خور غواړي نو دا لږ وګورئ چې آیا دین پکې شته او که نشته دی. موږ څه وایو نوکري شته، کاروبار یې څنګه دی، کور یې خپل دی، تنخوا څومره هلي، ګاډی ماډی هم شته، ستاسو کور به موږ وګورو. مطلب دا خالي دې ته ګورو چې کور مزیدار دی که نه. دا چا هم تپوس ونه که ستاسو عقیده څه ده، تاسو قرآن او حدیث والا یې که نه یې. مونږ خو ګوره بیا ګوره باباګانو باندې زموږ لور خور به نه ګرځوئ، خیال کوه هسې نه چې پیر پرسته نه یې بله څه مصیبت در کې نه یي. دا تپوس هېڅ چا ونه کړل، بس خالی پیسو ته او دولت ته ګوري. د الله نبي فرمایي د یو چا د کور نه ستا کور ته رشتې پسې خلک راغه ستا لور خور په نکاح غواړي. د الله نبي فرمایي دوه خبرو ته په هلک کې وګورئ، دوه خبرو ته ممن ترضون دینه وخلقه. د هلک دین ته اول وګوره، ګوره دې طرف ته دین هلک کې مسا اول نمبر ذکر کړو، دین ته د هلک وګوره او اخلاقو ته وګوره. دین ځکه ضروري دی چې ستا لور خور به دې سره زندګي تېري چې بې دینه اولاد بیا ټول ګډوډي، ته به مو سره پریشان یې، ته به
مو سره په ټینشن کې، لور خور به دې په ټینشن کې چې توحید والا نو مشرک دی، دغه لور خور به همدله په باباګانو په پیرانو باندې ګرځوي، په زیارتونو به یې دله ګرځوي، د شرک په اډو به یې دله ګرځوي، بیا به څه کوې؟ بیا خو به دشمني کوې، لانجې به کوې، ته به ورته مه کوه، هغه به وایي ستا لور خور به ورسره نه ځي، هغه به وایي چې نه امتحان راځي که نه راځي، کیدای شي ستا د دې لور خور څه وخت پورې بچي نه کېږي، هغه به د لاس نه چې راځه فلاني ځای کې دربار دی، خلک وایي چې د هغې مالګه وسټي بیا بچي کېږي، شابه ځې به هغه به نه ځي، هغه به توحید والی او دا به مشرکي په زوره بیا روانه کړي، ورسره به ستا دا لور خور مشرکه شي، په شرک کې به دله مبتلا کړي. اول کور ته وګوره، د هغې ماحول ته وګوره. د الله نبی فرمایي دین ته اول وګوره د هلک، او اخلاق یې پکې ځکه یاد کړي دي چې بد اخلاق هلک کله دیندار خو بد اخلاق نو بیا هم لور خور به دې څه وي؟ خفه به وي که نه به وي؟ خفه به وي، پریشانه به وي، واړ ټکول به وي، کنزل به وي، ردې بدې به وي، کله به یې راشړي او کله به څه سپک انسان به وي، نو بس ستا لور خور به هم سپکه کړي. نو د الله نبي په هلک کې دا دوه صفات ښودلي دي، دین یې وګورئ او اخلاق یې وګورئ، چې توحید والا دی او اخلاق یې ښایسته دي، د سره رشته وکړئ. او دې آیت ته اوس ګوره، دا دوه حدیث ته یاد کړه الحمدلله. اوس دې آیت ته وګوره، د سورة النساء آیت، د سورة البقره آیت نمبر دی 221 221 دویمه سپاره ده. الله رب العالمین فرمایي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، او نکاح مکوئ ای سړو د مشرکو زنانو سره تر دې پورې چې دا مشرک ایمان راوړي او توحید الله قبول کی. الله رب العالمین څه وایي؟ مشرکه ښځه په نکاح ما اخله تر دې پورې چې دا مشرکه د دې شرک نه څه وباسي؟ توبه او څه راوړي؟ ایمان او توحید قبول کی، شرک نه ځان وساتي. بیا الله رب العالمین فرمایي ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولأمة مؤمنة، او خامخا هغه وینځه چې مؤمنه ده او توحید والا ده، وینځه ده ښه، هغه زمانه کې به وینځې وې، هغه وینځه خو چې توحید پکې ده او ایمان پکې ده، دا ډیره غوره ده او ډیره بهتره ده د هغه آزادې ښځې نه چې ډیره ښایسته ده او ډیره ډولي ده او ډیره مالداره ده. آزادم ده، مالدارم ده، ښایستم ده، خو شرک پکې دی، دا پرېږده، دا مه کوه. وینځه واله، غریبه ده، بدرنګه ده، ماله موسه نشته، دا ترې غوره ده. ولې غوره ده؟ ځکه چې دا توحید والا ده. ته چې په کور کې نه دا باباګانو باندې نه ګرځي، ته چې په کور کې نه دا پیر له نه ځي، ته مطمئن یې چې الحمدلله زما کور والا عقیده داسې د توحید عقیده ده چې هغې باندې هر قسم امتحان راشي، مصیبت راشي، مشکل راشي، نو زما کور والا به چرته دربارونو باندې ونه ګرځي. او چې الله مکه مشرکه دې وکړله، ټیک ته تا خو له رنګ ته وکته ډېره ښایسته خو ده، د غټ خاندان هم ده، مالدار هم ده، خو ته په بازار کې ناست یې، هغه د پیر صاحب په خپو کې ناسته ده. ته په بازار کې ناست یې، ته په سفر تللی، ته په خپل دفتر او ملازمت په ځای کې ناستې، او دا لګی دی په دربارونو د باباګانو باندې ګرځي، ستا پیسې تباه او برباد کړي، په پیرانو او په دربارونو یې والوځولې. مطمئن نه شوې، پریشانه به یې چې نن به کوم بابا خواله تلي زما کور والا، نن به کوم پیر خواله تلي، په تعویزونو پسې به ګرځي، په کوډ او په منترو پسې به ګرځي، ځان دې په مصیبت واړو چې صرف رنګ ته دې وله وکتل، خاندان ته دې وله خالي وکتل، یا دې وله دولت ته وکتل او نور دې وله دین ته نه کتل، لاړلې په مصیبت یې واړو، کور ته دې شرک راوستی دی، ستا په کور کې شرکونه کېږي لګیا دی. ځکه د الله هدایت مونږ ته دا دی، د قرآن هدایت مونږ ته دا دی او نصیحت چې څه وکئ؟ یو وینځه وکئ، وینځه غریبه بدرنګه، دا غوره ده د هغه آزادې ښځې نه چې هغه څه ده؟ مشرکه ده، ښایستم ده. ځکه الله فرمایي ولو اعجبتکم، اگر که په تعجب کې اچئ تاسو لره دا مشرکه، یعنې تو ته حیرانېږي د هغې ښایست ته، د هغې دولت ته، د هغې خاندان ته، هر لحاظ څه چې ورته ګوري تو ته حیرانېږي چې دا خو ډېره، مطلب دا دی ډېره بهترینه جینۍ ده، بهترینه ښځه ده، خو د دنیا په لحاظ، او نور پکې ایمان نشته. نو الله رب العالمین فرمایي د دې نه دا مؤمنه غوره ده. بل ځای کې الله رب العالمین دې پسې فرمایي، اوس دا خبره کوي، اول خو دا نصیحت مونږ ته وکړه چې مشرکه ښځه کور ته مه راوله، اوس درته وایي
دا خور او لور دي د مشرکانو کره ملیږه. څنګه چې تا حدیث بیان کړه اقا حدیث اصل کې د دې تشریح ده چې نبی علیہ السلام کومه خبره کړې ده. قرآن کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړي. بیا الله رب العالمین فرمایي ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، او لور خور په نکاح باندې مه ورکوئ مشرکانو ته تر دې پورې چې دوی توحید قبول کړي. چې کله د انسان کې توحید دا چې کوم څوک تا نه رشته غواړي ایمان پکې دی د الله یووالی قبول کړی دی، نو دله لور خور په نکاح باندې ورکه. مشرکانو سره رشتې مه کوه. او زه اکثر دا خبره کوم، په دې معنی مه خفه کېږئ. زموږ اکثر ملګرو کې توحید والا به دا غم به نه کوي چې رشته راشي پهلې نظر په دولت لګېدلی، اول نظر داغه په هغه د دنیا په سهولیات او اسبابو باندې لګېږي چې د مالداره دا او که نه دا او داسې دی او دا کورنۍ داسې ده او که نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته تاسو لور خور دیندارو له ورنه کړله تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. د الله نبی فرمایي په دې ځمکه کې به فتنې خورې شي او پلن پلن فسادونه به در کې واقع شي. داسې شوي دي اوس که نه دي شوي؟ موږ دین ته نه ګورو د الک، د دین په بنیاد رشتې نه کوو، د دنیا د لالچ په بنیاد موږ رشتې کوو. نو د الله نبی فرمایي چې د دنیا په لالچ یې کوي او دین ته نه ګوري تکن فتنة فی الارض، یو به در کې فتنې راځي. وفساد عریض، او پلن پلن فسادونه من غټ غټو دشمنو او پریشانو باندې به واوړئ. خلک واوړي د پکې وانه وړئ. چې کله کور کې دین نه وي والله خلک په دشمنو واوړي. کور کې پرده نشته دی، کور کې توحید نشته دی، هر څوک کور ته آزاد راځي، بل ورځ به دشمنو باندې واوړي. د الله نبی دا ویلي تکن فتنة فی الارض، فتنې به در کې راشي په دې ځمکه کې که د دیندارو سره رشتې ونه کوي. ته په هغه وخت کې به ډېر خوشحاله هغه مال او دولت ته د دې هلک، وروسته به فتنه راځي دی پسې انتظار یې کوه او لوی فساد باندې به ته اخته کېږي. د دې رشتې نتیجه به ډېره خرابوي، پریشانی به تا ته په فساد کې به واقع کېږي. دا د پیغمبر خبرې دي، دا زما جذبات نه دي، دا زما خبرې نه دي، دا د قرآن او حدیث خبرې دي. د الله کتاب وایم او د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث وایم. نو الله رب العالمین فرمایي مشرکانو سړو ته لور خور په نکاح مه ورکوئ. او بیا فرمایي ولعبد مؤمن، خامخا هغه غلام، یو غلام هلک دی، غلام پردی غلام دی، او خو چې مؤمن دی خیر من مشرک ولو اعجبکم، دا غوره دی د هغه مشرک سړي نه اگر که هغه مالداري د هغه ښایست د هغه خاندان تا په تعجب کې چې خانداني موچت دی، ښایستم دی، دولت یې سم ډېر دی. الله فرمایي دې ته مه ګوره، دغه شی تا نه حیرانئ. اگر که هغه تا په هر لحاظ څه متاثره کوي حیرانئ دي، خو دغه انسان غوره نه دی ځکه توحید پکې نشته، مشرک دی. ستا د لور خور سبا مشرکه کوي نو د سره رشته مه کوه. او بیا الله رب العالمین فرمایي د دې وجه څه ده چې دا زه تاسو منې کوم چې زنانه مشرکه کور ته مه راولئ، او تاسو د دې نه منې کوم چې خپله لور خورم د مشرکانو کره مه ورکوه. الله رب العالمین فرمایي د دې وجه دا ده اولئک یدعون الی النار، دا مشرکان بلنه کوي د اور د جهنم طرف ته. عقیدې چېرته د عقیدې نتیجې کوم ځای دی؟ جهنم. دوی خو دعوت ټول د اور دی، د دې عقیده ټوله د جهنم ده. نو که لور خور دې ورکړه امر سره چېرته روانه شوه؟ جهنم ته روانه شوه. او چې تا کور ته راوستله مشرکه، ته به کور کې نه تربیت به دقه مور کوي. مور یې مشرکه ده، کوډګره ده، تعویزګره ده، بندونو والا، باباګانو والا ده، دربارونو والا ده. ستا د بچو به هم دقه شانته تربیت کوي. ته به ځان نه خبر هم نه، لوڼه به دله غر کې کي، بچي به دله غر کې. ځکه الله رب العالمین فرمایي دا مشرکان خو دعوت کوي اور ته، د دې د عقیدې نتیجه خو جهنم دی، ځکه دې سره رشتې مه کوئ. او بیا الله رب العالمین فرمایي والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه، او الله خو تاسو له دعوت درکوي جنت ته او مغفرت ته په خپل حکم باندې. الله رب العالمین درته حکم کوي چې راځئ جنت ته ځان ورسوئ، راځئ داسې یو مرتبې ته ځان ورسوئ مغفرت درته وشي، ګناهونه هم معاف شي، توحید به درکوي، الله به دې ګناهونه معاف کړي. د توحید دا غټه فایده ده. الله رب العالمین هم ګناهونه معاف کړي، د سنتو تابعدارۍ د وجې نه هم ګناهونه معاف شي. دې وجې نه توحید دا ډېر اهم دی او ډېر ضروري دی.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې که موږ وګورو د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم واقعاتو ته که موږ وګورو هغوی به انتهایی تاکید په دې باندې کوو چې چېرته زموږ دې کور ته شرک را داخل نشي. نن سبا دا مصیبت ډېر عام دی او ډېر خلک چې دی دې باب کې پریشانه دي. تاسو تېره جمعه ما خبره کړې وه، ما انشاءالله دې باندې به زه لږه خبره کوم. دې وخت کې وګورئ د خلکو د عقیدو د کمزوروالي د وجې نه زنانه ده امتحان خو راځي، بیماري وي، تکلیف هسې به په سر درد دي، هسې به بوجي په سر باندې معمولي غوندې یا خفګان یا ډوکي درد کوي. دې وخت کې داسې د ایمان ډاکوان ناستې دي چې خالي خبر شي که نه اوه خطرناک جادو در باندې شوی دی. هلته خو هغه څه پیسې اخلي که نه چې دا ونه وایي نو بیا خو د هغه فیس نه کره کېږي. دا ډېر خطرناک ټول جوړونه یې دلوی بند کړي دي. حالانکه جادو بالکل نه، اکثر چې وګورې هغه بیماري وي، یا د اعصابو بیماري یا نفسیاتو مسلې، ټینشن وي، جوړونو خپله بیمارۍ نه وي، د پټو بیمارۍ نه وي، دا مسلې وي. چېرته یو نیرو سرجن له لاړ شه، چېرته داسې یو ډاکټر دی چې نفسیاتي ماهر دی، سایکالوجي کې ماهر دی، هغه له لاړ شه، هغه سره رابطه وکړه. زمونږ خلک چې کوم دی هغه بیا په شرک کې واقع شي د دې د لاسه. زه دا نه وایم چې ګینې جادو یا نشته یا جادو اثر نشته. زمونږ عقیده د معتزله او ګمراهانو په شان نه ده. معتزله هغه ګمراه ډله وه زمونږ په امت کې اولنۍ چې هغوی د پیریانو نه م انکار وکړلو او د جادو نه م انکار وکړو، نورو ډېرو خبرو نه انکار کړو، دې نه انکار نه کوو. دا شته، دا حقیقت دی چې دې کې پریشانۍ شته دی، د جادو اثر هم شته، امتحان دی که نه. خو اکثر دا نه وهمي وسوسه او کوي امتحان دی راغو نو څه به کې د شریعت خلاف به کې په دغه خلکو به ګرځي چې دا د ایمان ډاکوان دي. دې لپاره الحمدلله اذکار شته، دې لپاره دعاګانې شته، شرعي علاجونه شته، هغه اختیار که. او الحمدلله زه چې دا اوس کومه خبره کوم زما غرض ګوره چېرته په توحید والا ملګرو باندې رد نه دی مقصد، زما دا مقصد نه دی. د عاملان چې کوم دي څوک چې علاج کوي د جادو وغیره وایي موږ دم کوو، په دې کې بعضې ښه سړی عقیده صحیح وي چې په صحیح طریقه باندې به دم کوي، پردو ښځو سره لاس ماس نه لګوي. دا خو صحیح خلک دی که قرآن او حدیث مطابق یو ذکر کوي او دعا پې وایي، خو که حقیقت کې چېرته دا څیز وي اله. او زما غرض د هغه خلکو دی هغه بدبخته چې په سپینه جامه کې د ایمان ډاکوان دي، پردی زنانې راګیرې کړي، ویښتو کې وله ګوتې ورچوي او دغه رنګه زورونه وله ورکوي، د خپو په منځ کې راګیروي او څه نخرې ورسره کوي لګي، پردی زنانې راګیره کړي. تاسو ما ته د خپل خوږ نبي صلی الله علیه وسلم سیرت کې یو واقع وښایي چې نبي علیه السلام پردی ښځه په خپو کې راګیره کړي شته؟ خیر دی دې مجلس کې علما ناست دي، بیا لاړ شي نورو علماو هم تپوس وکړئ که نبي علیه السلام چا باندې داسې دم اچولی چې دې زنانه باندې دا چل او پیریان دي او جادو دی او نبي علیه السلام راګیره کړي، سره دي چې پیغمبرو د هغه غلط فکر اړوونه، دا امت د هغه اولادو دا زنانې بچی وي، لوڼو په شانتې وي، د لوڼو په نظر یې ورته کتل. کله پیغمبر پردی زنانه راګیره کړې ده او په خپو کې وله زور کوي ودرېږه پیری د نه وباسه، ودرېږه او جادو د نه وباسه. دا څه دي یار؟ لږ خو ځان هوښیار کوي په دین کې که نه یار، لږ خو په دې دین باندې ځان پوه کوي. دا څه کېږي لګیا دی؟ زمونږ ایمانونه هم تباه شو، زمونږ عزتونه او حیاګانې هم لاړلې. عجیبه ده دا کومې لوبې روانې دي. مونږ وایو شرعي علاج شته، دم شته، الحمدلله اذکار شته، هغه ورته وښایه ورته یې دا وایه که هغې له بالفرض نه ورځي ورته یې دا وایه، او که هغه یې نه شي ویلی تی پې ووایه داسې لرې به ناسته یو خور به ورسه ناسته مور ورته یې دا زنانه چې کومه ده زه پې دا دم ویم یا دا ستا لاس کې به چوف کړم دا لاس پې ته راکاږه. تا ته دا اختیار چا در کړی دی؟ ټیک ده اضطراري حالات کله وي، اوس به ته دا وایه چې ولې یو زنانه چې په دغه کې ډوبېږي په دې سیلاب کې نو ولې نه به یې رانیسي او دا چل چې کېږي دا جایز دي، اضطراري حالاتو کې دا جایز دي، جدا خبره ده. خو ته خو تاویل بارد کې اکثر والله العظیم ما په خپله د ملګرو نه تپوس کړی زموږ ملګري دي دا شی نه کوي، دا بعضې علاجونه او بعضو ته الله ښه تجربه هم دی کې ورکړي، دا بعضې علایمو نه معلوموي علاماتو نه. زه ورته یم رښتیا وایه دا کومې زنانه چې راځي چېرې ما باندې جادو دی او ما باندې پیریان دی او دا ما ته خپله 98% دروغ دي. 98% څه دي؟ په 100 کې
200% دا دروغ دی مکر دی یا کور څه مسله وي بس هسې به ځان دغه کي دا چل دی او هغه چل دی او وایي موږ له چې راشي په ما جادو دی موږ مته وایي چې دی حالانکې نه وي وایي که دا ونه وایي بیا یقین نه کوي په موږ باندې او وختي مې تل بیا پیسې هم نه کره کېږي